السلام علیکم. ټوله دنیا کې چې څه مسلې شي نو خلک نظام انصاف ته ګوري، سپریم کورټ ته ګوري، خو دې وخت کې زمونږ نظام انصاف او سپریم کورټ په خپله د ټول نه غټه مسله جوړه شوې ده او د هغې مین کردار قاضي صاحب دی او قاضي صاحب د خپل اکسټنشن په لالچ کې د آئین قانون ټوټل پامالي کوي او د هغې اظهار روزانه په عدالت کې تاسو ګورئ. قاضي صاحب چې کله د جسټس بندیال په دور کې نو هغه وی چې د چیف جسټس د ټول اختیارات چې د هغه په لاس کې دي دا ښه قانون نه دی او بیا د هغه د سہولتکارۍ دپاره د پی ډي ایم حکومت پریکټس اینډ پروسیجر بل راوستی و. هغې بل کې بیا دا وه چې د بینچ چې دی هغه د چیف جسټس نه اختیار واغستو او کمیټې له ورکو چې په کم کې 2 سینیر ترین او چیف جسټس دی او دا خبره به چیف جسټس قاضي فایزي صاحب په فخر سره کوله چې ما خپل اختیارات تقسیم کړه. خو چې اوس ورته کله ضرورت شو نو بیا پی ډي ایم حکومت ته وی او آرډیننس جاری شو او قاضي صاحب دا وینا وه چې آرډیننس د پارلیمنت توهین دی خو هغه توهین د لاندې کمیټي جوړه کړه او هغې نه سینیر موست جج ویستو منیب اختر او یو پکې 5 نمبر جج د خپل مرزي شامل کو صرف په دې وجہ چې نیت کې بدنیتی و او دوی یو خاص کیس اوریدو د پاره دا جوړ کړو کم چې د 63A د یو کیس دی چې په هغې کې دا قانون دی چې څوک د پارلیمنت کې د خپل پارټۍ د هدایاتو نه بغیر بل چاله ووټ ورکړي نو د هغه ووټ به هم نه شمارلی کېږي او د هغه سیټ به هم ضایع کېږي. اوس دا چل دی چې قاضي صاحب ته د آئینی ترمیم دپاره ضرورت دی ځکه چې د ملیټري د خلکو اکسټنشن هم په هغې کې دی، د انساني حقوق څه دي هغه سلب کوي، آرټیکل 99 کې تبدیلي ده، آرټیکل 8 کې ده. نو دغې لا او د قاضي صاحب له آئینی عدالت جوړول او 3 کاله اکسټنشن ورکول او دا ټول کیسونه چې دي د فراډ الیکشن او دا قاضي صاحب په خپل لاس کې اغسته ځکه چې قاضي صاحب د دې کرپټ نظام او د دې فراډ الیکشن ګارنټر دی. نو هغې دپاره هر جایزه ناجایزه کوي خو چې دوی ته اکسټنشن میلاو شي. دغه 63A کیس اوس ولګو فوري او هغې داسې ولګو چې د پریکټس اینډ پروسیجر کمیټې کې یو کس هم کمی نو ته دا بینچ نشي جوړولی. د هغې دپاره جسټس منصور علی شاه پرون پای کې شرکت ونه کو او یو اختلافي نوټ یې ولیکو چې دا غیر قانوني ده، پریکټس اینډ پروسیجر رولز کې به فل بینچ چینجز کولی شي، په آرډیننس یې نشي کولی. او دویمه دا چې لیګل وجوهات ووایي چې تاسو یو سینیر جج جسټس منیب اختر ولې د کمیټې نه ویسو. د دې سوالونو جواب د قاضي صاحب سره به نه وي ځکه چې هغه خو د دې یو اهم کردار دی چې دا څومره اقدامات کیږي، په آئین حمله، د پارلیمنت حمله، دا ټول کیږي. وکیلان ټول د دې مخالفت کوي خو بیا هم قاضي صاحب په سترګو باندې پټۍ لګېدلې د خپل مفاداتو او هغوی په هر حالت دا اکسټنشن الي او حکومت یې ورکوي، طاقتور حلقې ورکوي ځکه چې کو دا فراډ الیکشن ښکاره شو نو د هغې سهولتکار یا د آئین نه خلاف چې کم په 90 ورځو کې چې الیکشن ونه شي دا د آئین خلاف ورزي ده، په دې ټولو باندې آرټیکل 6 لګي. بیا فراډ الیکشن کې ناکامیده دي، بیا د سپریم کورټ فیصله د مخصوص نشستونو نه مني، دې باندې آرټیکل 6 لګي. نو د دغې ټولو نه بچ کېدو دپاره یو سهولتکار دی هغه قاضي صاحب دی. اوس قاضي صاحب چې په 30 تاریخ باندې د آرټیکل 63 دا کیس لګولی دی نو په هغې کې یو اډهاک جج هم اچولی دی او په خپل سربراهي کوي، د مفاداتو ټکراو هم دی. کله چې دوی اډهاک جج اغستو نو دوی ویلو چې په سپریم کورټ کې ډېر کیسونه دي او عوام ته سهولت نه میلاویږي نو دا ججانو په دې الو چې کیسونه وکړي خو آئینی کیس کې دغه جج نشي کېناستی اصولا، خو قاضي صاحب پکې هغه هم شامل کو ځکه چې دې ته اوس هم خیال بینچ وي. ټولو ته پته ده چې هغوی به دا هم خیال بینچ به څه کوي، دا به 63A ختموي، خلکو بلې پارټۍ ته ووټ د پارټۍ د اجازت نه ورکوي، به جایز کوي او هغه به کاونټ کیږي. دا د نن نه زما دا ویډیو سنبال کې دی، قاضي صاحب به دغه فیصله کوي. خو جمهوري قوتونه د خلاف आवाज چوتي او کو داسې څه کوششونه کامیاب شو
دا به د ملک د جمهوریت دپاره د آئین دپاره تباهي او دا د مارشلانه سیوا اختیار هغه غیر جمهوري قوتونو ته به ورکي چې د کم د لاسه دا حالات روان دي. نو قاضي صاحب د هر خپل خبرې نفي وکړه چې کم به هغه خلک وي چې دا د آئین او قانون محافظ دي او د انساني حقوق محافظ دي. هغه ټول خلک چې باید د حمایت کو او اوس په د باندې شدید تنقید کوي او مین وجه دا ده چې صرف د خپل ایکسټنشن او د فراډ الیکشن او د فراډ حکومت بچ کولو دپاره چې کوم د فارم 47 باندې جوړ شوی د هغې ګارنټر او محافظ قاضي صاحب دی. امید لرم تاسو به د بیک ګراوند باندې پوه شوي یې. که ویډیو مو خوښه شوه کمنټ پې وکړئ، لایک ورکړئ، شیر یې کړئ او سوچ پې وکړئ. په سوچ کې څه ګناه نشته.